بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دې ټیم کې د خیره سره احد ته راغلي یو، جنګ احد ته. دا چې کومه غونډۍ باندې موږ ولاړ یو، دې ته جبل رومات وایي. دې باندې نبي علیه الصلاة والسلام 50 صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین تیر انداز بس ویشتونکي صحابه کرام په دې باندې مقرر کړي. دا میدان دی، دا دغه ایریا ده، او دغه ځای چې د ښکاري لاندې دغه دا کنده غوته کې وادي قنات دې طرف باندې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دوباره راغلی او حمله کړې وه مسلمانانو باندې. او دې د مخامخ چې دا کوم جومات جوړ شوی دی د جامع والا د متکلم د قول مطابق چې دا حدیث کې نبي علیه السلام هغه صفونه برابروله د صحابه کرامو، هغه تورې مورې هر څه برابروله، او مخامخ چې ښکاري دا شهدا د احد دي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین. او دا میدان لږ اخوا دی، او دا مخامخ چې کوم غرونه ښکاري دی دا ټول هغه احد غرونه دي. دا ټول احد غرونه دي. او دغه دا بوټي چې ښکاري دا دغه لاندې وایي دا هغه میدان ده احد میدان. دغه دا جبل رومات شو، دا غر دی چې کوم نبی اسلام صحابه کرام مقرر کړی و. دغه کې د تور موري نبی اسلام صحابه سره برابر کړو. دغه احد غر دی مخامخ، دغه د شهداو د احد او یا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین شهیدان شوي، هغوی مبارک قبرونه دغه دي. او دغه میدان دی چې دا بوټي مونږ نږدې ورځو بیا به وایو نو د خیره سره دا چې کوم د وړې وړې ونې چې دي دا بوټي دا واړه واړه دا هغه میدان ده احد مبارک دی. دا د احد مقبره ده، مخامخ دوه قبرونه ښکاري. وګورئ صفا سوتره. دا د یو د امیر حمزه سید الشهداء رضی الله تعالی عنه دی، بل مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه دی چې دا د نبي علیه السلام شکل مبارک سره د دې شکل صورت مبارک هغه لګېدو. دا هغه دوه صحابه کرام قبرونه نښې پته لګي، او باقي نور صحابه کرام دلته مدفون دي لیکن پته یې نه لګي. او دا د احد غر مبارک دی څنګه چې حدیث کې راځي د بخاري په روایت کې چې کوم سړی جنازې لمونځ وکړي هغه ته 1 قرات ثواب میلاویږي، او څوک د جنازې نه پس کفن دفن کې مشرک شوی ته 2 قرات ثواب میلاویږي. او بیا نبی علیه السلام فرمایل چې احد قرات چې دی هغه په مثال غر د احد عمره دومره دی. نو دا قرات دی ګوره د احد غر دی، دا دی وروره یو دا ګوره دا ټول غر وای دا احد غر دی. پسې راځه نو اوس هم خپله خوښه ده نو چې جنازې مونځ پرېږده او که نه په دومره اجر و ثواب په جنازه باندې میلاویږي. الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته دا مبارک مقامات نصیب وګرځوي. آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.